نو ملګرو د مولانا صاحب د مذهب د شخصیت سره سره چونکې جمعیت علماء اسلام یو تاریخ لري او مونږ خدای خدمتګار چې ستاسو مخې ته ولاړ یو د باچا خان دا سیدی لکه د سین دوه غاړې ضرور دی یو بل کې ملاویږو نه خو یو بل سره روان یو په خبره باندې پوهېږئ اوبم په منځ کې یو بل سره جمع کوي را جمع کوي خو غاړې د یو بل نه جدا دي خو را روان ډېر د سر نه یو ځکه چې د دې ملک د ازادۍ جنګ کېدو نو موږ په یو مورچه کې جنګېدو چا به د ازادۍ جنګ کړي چا به خپل سر ورکړی چا به د خپل وطن دپاره خپله قرباني ورکړي دغه مدرسه وه چې د دیوبند مدرسه وه د دې د علم حاصلېدو خلک او زمونږ د باچا خان ملنګان خدای خدمتګار هغه یې راپاڅېدل نو نن هغه انګریز نشته او دا خلک چې کوم دی په دې میدان باندې موجود دي دا د هغوی برکتو د مطلب دا چې جومات تاسو سره حجره مونږ سره وه اوس دا شی داسې لږ ګډ وډ شو لہذا اوس ګرانو ملګرو دا وخت داسې ځي ته راغی چې د پاکستان کې سیاست کول ډېر ګران کار دی خو چې کله زه ستاسو مخې ته ولاړ یم زه د اسلامي سکول نه ما سبق حاصل کړی چې د باچا خان مدرسه وه بنیاد یې چیخ حسین احمد مدني صاحب د پبو اسلامي سکول دی او باچا خان چې د خدای خدمتګارو د سکولونو سلسله شروع کوله نو دی چې کوم دی د دیوبند اسلامي ملیه سره چې کوم دی رجسټرډ کړی مونږ دلته په بل چا باندې اعتبار نه دی کړی که مذهبي خبر راغلی ده نو موږ په تاسو اعتبار کړی دی خو چې د میدان خبر راغلی ده نو بیا دیوبند والا په باچا خان باندې اعتبار کړی دی نو چې دا حجره جومات یو ځای شي نو مخالف به ډغره به م ورسره و شکست به م ورکوو د لوی خدای په فضل سره چونکې مولانا صاحب ناست دی د مولانا صاحب لم خدای پاک ډېره خوږه ژبه ورکړې ده دا چې وایي دا دوه بره یو ځای کوي ډېر ګران کار ورته حواله دی بلکل چې زه پیپلز پارټي او د مسلم لیگ د یووالي خبره کوم چې هغوی کې دا دومره ګران کار ورته حواله دی خو رښتیا خبره ده چې په ډېر وخت کې ما ورسره یو څو میټینګونه اټینډ کړه ما ډېر په دلیل سره د دوی خبرې م واورېدې او ډېر وزني دلیلونه په وخت باندې ورکړي دي څه مجبوري ده او دای څه مشکل دی خدای دې د هغوی مجبوري او مشکل ختم کړي او په دې وطن کې د رښتیا جمهوري قوتونه چې کوم دی نو هغه خدای را یوځای کړي خو غرض مې د خبرې ده چې موږ د ازادۍ د جنګ ملګري یو موږ د جمهوریت د جنګ ملګري یو چې د جمهوریت جنگ راغی او په دې وطن کې ګرانو ملګرو ولی خان او مفتی محمود صاحب دا بیا ژوندی مثال دی او د اپوزیشن په بنیاد باندې چې موږ کوم وخت تیر کړی یو ځای او ډېر په نره باندې او مفتی صاحب چې کوم دی نو په دیزي کې وزیر اعلی او بیا چې کوم دی زمونږ عطاالله منګل صاحب هغلته وزیر اعلی خو چې کله زمونږ هغلته حکومت ختم شو په بلوچستان کې نو چې مفتی صاحب ته ولی خان خبره وکړه چې مفتی صاحب څه به کوو نو هغه ورته وی چې هغه حکومت ختم کو زمونږ اتحادي نو دا زه ته دومره بې پښتو ښکارم ورکه د کورسی شي زم چې کوم دی استعفا ورکوم او تاسو سره چې کوم دی یو ځای او ګرانو ملګرو نن چې زه ستاسو مخې ته ولاړ یم نو ما چې وی لکه غاړې د یو بل نه جدا دي خو اوبه په منځ کې یو دي نو دا بیا منځ کې مونږ دا غاړې بیلې بیلې روان یو نن بیا یو ځای نن په ملک کې بدې ورځې راغلي دي نن د جمهوریت ته خطره ده نن چې کوم دی د ملک بقا ته خطره ده نن په دې وطن کې زور ظلم زیاتې دی د بې انصافۍ فیصلې کېږي نو مونږ د ظلم د جبر د خاتمې دپاره
ټول سیاسي قوتونه به شمول عوامي نشل پارټي او جمعیت العلماء اسلام مونږ یو او که خدای کړي خیري تاسو به وګورئ چې دا لږ ډېر مونږ کې اختلاف دی دا به هم ختم شي. دا چې د دې موجوده حکومت شاته څوک ولاړ دي مونږ د شګو بوره هم پیژنو د شګو د بوره شاته سړی هم پیژنو. دا موجوده حکومت پسې چې خبرې کوي سړی ټیم ضایع کوي. دا خو د شګو بوره دي. مونږ دومره سادهګان یو چې د شګو په بوره باندې به خپلې ګولۍ ضایع کوو. مونږ ته پته ده چې د موجوده حکومت شاته اسټبلیشمنټ ناست دی. نن ته یو ورځ دپاره اسټبلیشمنټه خوا که عمران خو تاسو یې پیژنئ او مونږ یې ډېر نه پیژنو تاسو یې ډېر زیات پیژنئ. نو ګرانو ملګرو هغه خو د ټینګې دی نه. لہذا مونږ نن چې کومه خبره کول غواړو هغه دا چې په دې وطن کې د الیکشن نه پسته چې اسټبلیشمنټ کم دلته د لاس صفه یوښوله او هغه خلک چې کوم خوښول هغوی ته حکومت او اقتدار حواله نه شو او هغه چاته حواله کړو چې کوم هغوی دلته راوستل غوستل نو څه دپاره چې د خپلې مرضۍ فیصلې پرې وکړي. نن احتساب د هغه چا خلاف کیږي چې د اپوزیشن مشران دي. نن د پیپلز پارټي په مسلم لیگ باندې قیامت دی. ولې ورته پته ده که یو ځای شو نو د عمران خیر نشته. نو موږ اسټبلیشمنټ ته و چې خدای ته وګوره د دې یو شیز دپاره دومره تاوان مه کوه. دا دومره شی نه دی چې تا دا خبره دومره راټینګه کړې ده چې ته دا ټوله خبره مطلب یو ځای ته کې احتساب د چا به کوي چې کوم د موجوده حکومت خلاف وي. که نن په مسلم لیگ او په پیپلز پارټۍ کې کرپټ خلک پیپلز پی ټي آی ته لاړ شي وایي دی خو فرشته شوه ته به یې ډرای کلین دوکان یې کولو کړی څښاک کوټونه پکې صفا کېږي. دا څنګه خبره ده د خدای لوټه به راشي او ستا سره به صفا شي. نن چې څوک کرپشن کول غواړي پی ټي آی ته دې ځي ای څه وایي وی مولانا صاحب نن د کرپټ خلکو د پیپلز پارټۍ د مسلم لیگ روغه کوي دا ډېر ناجایزه کوي. ته سوچ وکړه نن مطلب دی چې د هغوی دې نارې ته وګوره کرپټ خلک ټول په پی ټي آی کې دي او هغوی څه وایي وایي موږ ټول صفا یو. څنګه صفا یو عمران بره دی او لاندې چې څومره د پاکستان څومره سیاسي پارټۍ وي او څومره کرپټ خلک هغوی په پی ټي آی کې پناه اخیستې ده او نن دلته خلک مونږ پسې خبرې کوي. نن مولانا صاحب پسې هم کړې ده او اسفندیار خان پسې هم کړې ده. ډېره بده خبره ده. مونږ به دی نوم نالو خو هغه په خپله پی ټي آی والا وي چې دا زموږ په وزارت کې د ټول نه غټ غل دی. پوهېږئ که نه پوهېږئ یو خو ستاسو او زموږ په فریکوینسي کې هم فرق دی. ګرانو ملګرو دا هغه سړی به راپاسي چې خپل پی ټي آی حکومت ورته په خپله وایي ته غل وې. ابه نن د خپل یو سړی چې د پارټۍ د تاریخ نه خبر نی د مشرانو نه خبر نی ته به نن د مولانا فضل الرحمن صاحب پسې خبره کې ته د هغه تاریخ وګوره د پلار تاریخ وګوره او د جمعیت تاریخ وګوره په صدو باندې هغوی حکومت کوي. نن اسفندیار خان د باچا خان ولی خان دی تاریخ نن تا هغوی پسې خبرې کوي خپل کټ کاټ ته وګوره ستا حیثیت څه دی. پرونی بچې تا به تر اوسه د دفترو چکرې والي چې د دوراني صاحب حکومتو نو د هغه دفتر ته بتلي او د خپل اخبار دپاره به چې کوم دی شی واز غوښتو او چې زه کله انفارمیشن منسټر وم نو هلته به راتلې او نن ته هغې مشرانو پسې خبره کې او ستا ته بس یو ستا به مشر سي چې هغه به راپاسي. لہذا نن ګرانو ملګرو په دې وطن کې داسې تور تم دی چې غله چې کوم دی ساز دی او ساز غل دی. دا وطن جوړ کړی چا دی دا آزاد کړی چا دی. نن چې د دې خاورې نه انګریز نو تلی او پاکستان نو جوړ په دې کې به څوک وزیر اعظم و په دې کې به صدر و دلته به وزیر اعلی و دلته به گورنر و. نو که د ازادۍ د جنگ خبره راځي نن د نشنلیانو د جمعیت خلکو خپې ښکل کوي خپې چې وطن آزاد کړو. نن پکې تاسو مشران یې نن پکې چې کوم دی نو تاسو عهدیداران یې. لہذا د داسې خلکو پسې خبرې مه کوئ چې په چا وطن آباد دی. ټیک ته سیاسي اختلاف شته
دا چا جدا جدا پارټي ده خو چرته خو شرافت هم شته چاته خو انسانیت هم شته چاته خو بردباري هم شته چاته خو اخلاق هم شته چرته خو روایات هم شته اخر ولې داسې فضا جوړوي چې د ټول وطن فضا چې کوم دی خرابه که او بیا د عمران د راتلو غټه وجه څه ده 18 ترمیم چې کوم دی هغه د دوی ټول د سترګو ازغی دی او د 18 ترمیم د بدلیدو دپاره چې کوم دی دا ټول کار روان دی او نن قدرت ته وګوره دی خو وی چې 18 ترمیم دپاره به مونږه عمران له 2/3 میجارټي ورکو نو آسان کار وی هغه ځوړنده پاتې شو نه 3 دی او نه 13 دی دی ډیر کوشش وکړو خو د خدای په کارونو کې انسان به څه شی وي اسټیبلیشمنټ ټول تیاری وکړو خو 2/3 میجارټي چې کوم دی نو هغه ته میلاو نه شو نو نن هغه یا جتمن دي نو عدالت ته لاړل زمونږ د 15 ورځو مهمان میلمه چې دی هغه یې وله د ډیم افتتاح یې ونو د ریټایرمنټ نه پسې وله تاریخ ورکړو دیم په چا وړېدلی نو موږ شریفانو سره یې لوبې وکړې هغه یې ورته وایي چې بس هغه ورځ دې ختمی دی ورته زه ډېر مصروف یم کیدی شي در نه شم نو یې به نه نو ای د سره داسې ګوته خو نه ده کړې نو ګرانو ملګرو نن هغه عدالت ته دا خبره په دې یوړه چې 18 ترمیم باندې خبرې وکړي مونږ نن چونکې د شیخ مولانا امان الله خان د ورځې په دې مناسبت سره چې د دې صوبې د دې پاکستان د دې قوم د دې د بقا لپاره موږ قربانۍ ورکړي دي دا لوبې ټوکې نه دي 18 ترمیم په حقیقت کې د 73 کنسټیټیوشن د 73 د آئین روح دی روح دا هغه پوزیشن او اقتدار دا په شریکه جوړ کړی دی کې کنکرنټ لیسټ و چې د صوبو خپل اختیار او دا به 10 کاله پس صوبو ته میلاویږي چې 10 کاله پس په عمل نه دی شوی مونږ سره د هغې حساب وکړئ چې د هغې نه پس 18 ترمیم رالو او صوبې چې کوم دی نو هغه خود مختاره شو په وسایلو باندې خپل اختیار میلاو شو او دلته چې کوم دی مونږ ته خپل نت هایډل پروفیټ حصه میلاو شوه NFC واټ کې ماته حصه میلاو شوه څوک پې خفه دي چا ته تکلیف دی دا 18 ترمیم چې نو دا صوبو سره چې اختیار نو او دا پاکستان یو مشرقي پاکستان مغربي او بنګال خپل اکثریت وګټلو دی وله ورنکه نو انجام یې څه شو مونږ د پاکستان هغې خلکو ته وایي چې نورې لوبې پاکستان سره مه کوئ دا شته پاکستان په مینه محبت پرېږدئ چې وچلېږي ولې دا د پاکستان صوبو کې دننه دا مسلمانان نه دي دا انسانان نه دي که دوی سره اختیار میلاو شي نو دا ناجیزه ده او چې میلاو شو نو ته پې ولې خفه لہذا دا گیم کوي مونږ ټول نن دا خبره په شریکه کوو چې دو صوبې ته اختیار میلاو شوی دام کم دی زمونږ وزیر اعظم صاحب خبر نه دی هغه اعلان وکړو وایي د ملک به یو نصابي د نصاب اختیار تا سره شته نه د نصاب اختیار صوبې سره دی ولې ته د آئین وایلیشن کې د آئین خلاف ورزي ولې کې لہذا مونږ نن عدالت ته وایو چې عدالت په اسمان کې نه دی جوړ عدالت د دې آئین د لاندې جوړ دی چې آئین موجود دی ته د آئین نه ماورا خبرې څنګه کې سمې در پدر آزاد خو نه د هرې ادارې خپل حدود دي هر اداره په خپل ځای کې خبره کوي مونږ په آئین کې ترمیم کړی دی 18 ترمیم دی د دې نه به مخکې ځو او دې صوبو له به اختیار ورکوو پاکستان به هله مضبوطېږي چې صوبې مضبوطې چې صوبې مضبوطې پاکستان به مضبوطي او که څوک د دې خلاف سازش کوي دا د قومونو خلاف سازش دی دا نن زموږ شریکه ډیوټي ده که مونږ مولانا صاحب ته امان الله خان ته خراج تحسین پیش کو یو خو چې د سر کې مولانا او اخره کې خان ډیر خوند کوي ځکه چې تاسو خو په خوله نه جوړیږي خو زموږ پې جوړیږي زموږ په دې خان مینه ماته شي ستاسو په مولانا ماته شي نو دواړه خبرې یو ځای کړي نو غاړې خو جدا دي نو ګرانو ملګرو
نن یو وخت د دې خبرې راغلی دی زه چونکې دا مې یو څو خبرې په زړه په دې وي چې ما وي دا خامخا وشي دې سره تړلي یو دوه خبرې چې په دې کې روانې دي زه به په ډېر محتاط طریقې سره خبره کوم ځکه چې دا لږ داسې چې د مذاکرات روان دي او امن طرف ته مونږ ځو کم سے کم په دې یو خبره مونږ ټول متفق یو چې امن غواړو په هر قیمت یې غواړو او ستاسو زموږ خو لا بل بدقسمتی دی ټیک ته چې تاسو مونږ د سیند دوه غاړې میلاویږو نه خو ته یې کم پرېښې ته خو یم ښه ډزولې او زه یم ښه ډزولې که ته ورسره خوږ هم نه پرېږدي او که زه ورسره تریخ هم مې نه پرېږدي مولانا صاحب په کور باندې دا راکټ لانچرې چا خوشې کړې وي لوبې به ډېرې وي خو آخر مونږ د دې خاورې نمرو خو مونږ دې ته خو به بند مونږ تړو نور خلک خو زموږ په سر سیاست کوي نور خلک خو خپل دکان چلی زمونږ چې کوم دی د 15 کالو راسې نسل در نسل چې کوم دی زمونږ وینې توی شوې نن قدرت یو بله فضا بیا جوړه کړې ده زه چونکې مولانا صاحب په دې لړ کې چې کوم دی ډېر لوی شخصیت دی او د دې خلکو د دې په حواله باندې ډېر لوی احترام دی پرون چې د هغوی کوم ترجمان راغلی و هغه د مولانا صاحب سره ملاقات کړی دی او د اسفندیار خان سره ملاقات کړی دی او هغوی یو نظر لري مونږ وایو چې خدای دې وکړي چې په هره طریقې چې دا کور روغ شي خدای دې وکړي چې دا وینه بند شي خدای دې وکړي چې زمونږ نزدېکت پیدا شي خو یو خبره چې زه ورکوټ یم او د مولانا صاحب مخکې کوم چې دا که سبا ضرورت پیښیږي نو یو ټیم کې مخکې موقع میلاو شوې وه د مذاکراتو خو چونکې مذاکرات دی ډاکټر نجیب سره نه کول هغه حکومت سره نه کول نو مذاکرات په نتیجه کې جنیوه راله او جنیوي یو فیصله وکړه خو هغه فیصله ونه چلېده او وینه بیا توی شوه نن بیا موقع ده پکار چې مولانا صاحب هم خپل رول ادا کړي پکار دی چې اسفندیار خان هم رول ادا کړي پکار دی چې د پښتنو ټول مشران په دې کې رول ادا کړي او زه به د پاکستان ټول سیاسي لیډرانو ته ویم چې رول ادا کړي او په لومبي ځل مونږ به د اسټبلیشمنټ ته هم وایو او پاکستان حکمرانانو ته به هم وایو چې خدای ته وګورئ ډېره ښکلې موقع ده خبره ډېره راغونډه شوې ده امریکا وایي زه خپې وباسم هغه د شام نه خپې وښکي همداسې وښکي نن چې کوم دی د ایزي نه خپې وباسي نو زه هغه ټولو قوتونو ته ویم چې د چا پکې کم کردار دی چې د حکومت افغانستان پکې شامل وي طالبان او د مشران پکې شامل وي ځکه چې وړاندې وروسته خو وطن د دوی دی نه د امریکې دی او نه د روس دی ای خو به د خپل مفاداتو سودا کوي مونږ به د خپلې خاورې خبره کوو دلته به ولی خان خبره کوله زه تاسو ګرانو ملګرو وایي چې پاکستان کې سیاست کې نو لامبو به زده کې وایي د یو سړي د سیند په غاړه کورو نو به د کوره نه تلو چا ورته یې ولې وایي دا بچي مې ماشومان دي چې ته سیند ته ور نه شي دی پکې ډوب نه شي نو هغه ورته تر قیامته به ورته ناست دی نو هغه وایي چې زه د بچو سره خبره کوم ورته چې بچو واړه خو یې خو یو خبره را ده یا به درته زه ناست یم او یا به تاسو باندې لامبو زده کوم نه یې ورته بس ټیک ته که واړه مې لامبو به زده کوم نو چې لامبو پې زده که نو بیا به بېغمه چې کوم دی بار ته تلو چې ځه نو چې د سیند په غاړه دې کوري نو لامبو به زده کې چې پاکستان کې اوسې نو په دې ټولو ګوتو به ځان پوهې او خپله لامبو به زده کې هله به چې کوم دی نو سیاست سر ته رسې لہذا نن زمونږ په لاس کې یو موقع ده او دا موقع چې کوم دی په ډېره ښه طریقه زموږ ګوتو ته راغلې ده چې د افغانستان دننه دا مذاکرات مونږ به دې طالبانو ته ووایو مونږ به حکومت افغانستان ته ووایو مونږ به حکومت پاکستان ته ووایو چین هم نن سبا زموږ ډېر خوږ دی هغه ته به ووایو او روس خو مخکې سور کافر اوس پکې مسلمان شوم ته خبر هم نه شو هغه ته به ووایو ځکه چې مخکې به مونږ وی نو تاسو به وی چې یی که نه نو اوس خو خبره ټیک شوه نو هغه خو دې خوا شو د فوټبال میچ دی اول چې کوم دی روس هلته امریکا دلته وه اوس امریکا هلته د روس په ګوادر کې دی چین سره ملګری
لہذا د دوی خپلو کې یو دي دا شملي او هندوانه د خپلو کې لګي خو موږ ته نیت خړه دی لہذا یې د خپلو مفاداتو خبره کوي نو موږ ورته وایو چې روس ته وایو چین ته وایو ایون ایران ته وایو او بیا د دې ریجن قوت هندوستان دی هغه ته وایو چې خدای ته وګورئ 15 کاله زموږ وینې توی شوې زموږ د ګیروان نه لاس وباسئ نور زموږ خویندې میندې مه وژنئ زمونږ نور پلار نیکه پټکي مه خاورې کوئ نور زمونږ په دې وطن کې چې کوم دی نو زمونږ د خویندو میندو بېعزتي مه کوئ پرېږدئ چې مونږ سکولونه ووایو پرېږدئ چې مونږ په امن باندې یو پرېږدئ چې مونږ پر ورورولۍ باندې وخت تېر کړو او دا وخت یې ګرانو ملګرو دا موقع ده او مشرانو ته به خواست کوو منت کوو زه به د مولانا مطلب چې دلته امان الله خان په دې چې ډېره مبارکه ورځ باندې چې نن خبرې روانې دي او خدای دې وکړي چې دا مشکل چې کوم دی نو زمونږ حل شي نن خو د کرپشن زمونږ پاکستان قرضه سامره ده خو ورځ تر ورځه قرضه خیږي اوس چې کوم دی 200 نه زیاته چې کوم دی عربه دا په موږ باندې قرضه ده او روزانه 15 عربه قرضه سیوا کیږي او د بسوي چې زه راشم ډبنګي وي چې زه راشم هر څه به ټیک شي او دا غزی نه براشي او د دې ځای نه براشي تا خو شته پاکستان تباه کړو ستا خارجه پالیسي ناکام ستا د تعلیم پالیسي ناکام ستا چې کوم دی نو د فینانس پالیسي ناکام وطن دی چې کوم دی د پیسې قرضدار کو لہذا مونږه نن ټول قوتونو ته جمهوري قوتونو ته وو چې دا ورځ ده چې مونږ یو شو دا ورځ ده چې اتحاد وکړو او په دې د نګرانو ملګرو اجازت غواړم چې که دا ورځې او شپې هر څومره تېرېږي دا زموږ نه غیرت غواړي دا زموږ نه پښتو غواړي دا زموږ نه ایمان غواړي او دا داسې ایمان غواړي چې موږ به خپلو بچو ته اخر څه پرېږدو موږ به خپلو بچو ته دا پرېږدو چې قرضې به سکول ته به نشي تللی بده ورځ به وي او که نه موږ به ورته پرامن د امن ډک ملک پرېږدو دا زموږ ډیوټي ده او که نه ده تاسو ملګرو تاسو نه تپوس کوم ماله خو چل نه راځي نشنلیان نه زه په اسانه تپوس کولی شم تاسو نه تپوس کوم امن به غواړئ ایمان به ورته تېروئ د دې مولانا صاحب مخکې خو ما سره ایمان تېر کړئ یو لاس اوچت کړئ چې څوک امن غواړي دویمه م اوچت کړئ تاسو له غربولو چل درځي که نه اوس دومره وغربوئ چې دښمن یې واوري سم یې وغربوئ دا څنګه دا خو زه نه اورم دښمن به یې خاورې واوري